ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او زما سره ضیاءالحق حیدري صاحب موجود دی. 18 میاشتې پس دی د جیل نه چې کوم دن هغه رها شو. شاوخوا دلته نور خلک هم موجود دي او مبارکۍ ته خلک را روان دي. نو ډېره ګڼه ګوڼه هم ده خو موږ ته ټایم راکړی دی، نو بیا هم ډېره مننه کوو حیدري صاحب چې تاسو راته وخت راکړو. مبارکي هم درته ویو چې تاسو جیل نه خلاص شوي، بیا راغلی خپلې مدرسې کې دا دی بیا ناست یو. جزاک الله وحید بھائی، ستاسو د راتګ یو جهان مننه او ستاسو د برکته تاسو ته څونه مینوال چې دي، محبین دي، مخالفین دي، ټولو ته د مینې محبت نه ډک سلامونه. ډېره مننه. اولنی سوال زه لږ عوامي سوالونه به کول غواړم تاسو نه، نو هغه دا دی چې ټول خلک په دې تنقید کوي چې یاره دا حیدري صاحب یې ولې راپرېښودو. دا خو چې دی نو هغه د عوامو خبره ده په سوشل میډیا چې دا خو قاتل دی او مړه چې څوک څه وایي جو لیکي او بس پوسټ کوي یې که نه. نو لږ را سره به دې کیس خبره وکړئ، تاسو بری څنګه شوی په دې کیس کې، ځکه چې یو عدالت خو تاسو ته سزا درکړه خو بل عدالت چې کوم دی نو تاسو را خلاص کړئ. وحید بھائی دا خو یو ډېر د 13 میاشتو یو کهاني ده، خو مختصرا دا چې دلته په سیشن کې موږ ته سزا واورول او په هغه ټیم کې ما د جج صاحب سره یو څو خبرې اترې د دې کیس متعلق وکړې چې وایي که دا ته غواړې دا کلیر دي، که دا غواړې دا کلیر دي، څونه څه چې دي هغه کلیر دي، ستا مخې ته پراته دي. او هغه ما ته دا ویلي چې یاره زه تا ته دې ټیم کې سزا وروم خو میرا دل خون کے انصور ہو رہا ہے، دا د هغې الفاظ وو. خو برحال بعضې مجبوریانې کیدای شي د هغه هم وي او نو برحال په دې برحال به یې ختمه کړو، به هر حال باندې به یې ختمه کړو. بیا د دې ځای نه موږ لاړو، سزا شو، عدالتونه شته، په یو عدالت د پاسه بل عدالت دی، بیا های کورټ. خو های کورټ داسې اداره ده او بیا سپریم کورټ چې هغه حقایق ګوري، هغه د خوا دې خوا د کبري صغري خلک میلاوي او په خلکو پسې ورتپي، دې ته نه ګوري، هغه ټوس حقایق ګوري، ثبوتونه ګوري، ټوس ثبوتونو ته ګوري. هغه هغې ته وکتل او ډېر تقریبا 3 میاشتې په دې کتلو باندې واړولې راوالې دوباره دلته تحقیق او د دې ځای نه یو ادارې نه د بلې نه چې ټولو کلیرنس ورکړو، نو د هغې نه وروسته دا فیصله وکړه او الحمدلله موږ یې باعزته برې کړو. جی سید، ما هغه ستاسو د کیس چې څومره هم شاته ایویډنس وو هغه ما ټول کتلي. یو ټیسټ پکې ستاسو د ډي ان اے شوی دی د ماشوم، هغه بالکل صفا راغلی و. جی جی یو ټیسټ د فورنزیک شوی و د هغه بالکل صفا راغلی و. داسې یو ټیسټ پکې هم و چې ستاسو نه کمپیوټر په زیره تپوسونه کړي وو. جی جی څه نوم ورته وایي، اوس د سیاسي قیدیانو نوم وایي چې دا هغه به کوو، هغې ورته غاړه نه ږدي. نو هغه ټیسټ هم وشو، ستاسو هغه هم ما چې څومره کتلو هغه یو اوږده دغه و، هغه هم صفا راغلی و. دې کې خلکو الزامونه لګول چې یاره دوی د کیمرو ریکارډ ډیلیټ کړی، هغې یو ټیسټ هم شوی و، هغه هم کلیر راغلی و. بیا چې د دومره ټیسټونه صفا راغلي نو په هغه عدالت څنګه سزا درکوله تاسو؟ ما دا تاسو خو وختي په بهر حال باندې ختمه کړه. صحیح ده، په بهر حال مې ختمه کړله. جی الله دې ګوره په دې ملک کې قانون شته، دا حقیقت دی. لکه موږ چې کله چې زه جیل ته نه وم تللی نو زه ځان لکه د ډي آر سی چیرمین او داسې نور په غټو فورمونو باندې ناست، نو دا څه به موږ هم کتل په دې ملک کې قانون شته او حقیقت دی چې په عدالت کې ګوري، دا ججان هم ګوري چې یاره واقعي حقیقت څه دی او حقیقت څه نه دی. ګنې ډېر کسان داسې مجرمان هغې ته سزا موري، بېرته های کورټ هم بحال پرېږدي، بیا سپریم کورټ ته ځي، سپریم کورټ هم بحال پرېږدي. خو لکه حقایقو ته هغې ګوري، جي په پټو سترګو کار نه کوي، ججان په پټو سترګو کار نه کوي، هغه حقیقت ته ګوري. جي ما کتل چې تاسو د عام معافۍ اعلان وکړو چې چا سم ویلي ما معاف کړي، په دې کې یو داسې سټیټمنټ راغلی و چې هغه ستا دا کیس ټول الټه کړی او د هغې له وجې جیل ته تړی وي، هغه د مونډه د یو ډاکټر سټیټمنټ و جی جی چې هغه بالکل دروغ و، بیسلیس و، چې هغه وروستو ثابت شو نو دروغ یې ویلو. نو آیا بس هغه معاف که نه عدالتي کاروایي سوچ پرې لرې، ځکه چې د دغه یو الزام د وجې تا 13 میاشتې جیل تېر کړو؟ اصل کې بعضې مرض د جسم ته داسې ولګي چې هغه ناسوري او هغه مثال کې لکه آسان به د کینسري، دا نور نقصان کوي او دا کټ کول غواړي. پوه شوې که نه؟ نبي علیه صلات وسلام چې مکې ته راغی نو د عامې معافۍ اعلان یې وکړو، خو یو پکې و چې هغه د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې وه او هغه بیا داسې و چې هغه د خانه کعبې په غلاف کې پټ شو. نو صحابي ویل چې د الله رسوله تاسو خو داسې ویل چې دا سړی برابر کوي، خو خانه کعبې په غلاف کې پټ دی. هغه ویل جرم یې داسې دی چې د خانه کعبې غلاف یې هم نشي خلاصولی. نور بهرحال په بهر حال به ختمه کړو. صحیح ده. ډېر خلک سوشل میډیا باندې اوس هم لګیا جی جی او مختلف خبرې کوي، ځینې به داسې دي چې هغه سیاسي خلک هم دي، جی څه جی پیغام ورکوي بیا هغوی ته، خپلو ملګرو ته مو مخالفینو ته؟ ګوره زه به دا ووایم چې ګوره دا زما علاقه ده، زه خو یو خامخا په جمهوري ملک کې اوسېږو نو د یو سیاسي جماعت سره به خامخا تعلق ساتو.
تاسو زه کتلم زه په خپله 3 پیرې الیکشن ته ودرېدلی یم او دا پیل دا ځل موږ بیا د یو بل یو سیاسي جماعت سره هغه راته ښه ښکاره کېده د هغې ملګرتیا هم وکړه نو دا جمهوري ملک دلته به د چا د یو جماعت سره تعلق وي د چا به د بل سره دا ټول جماعتونه چې څه دي د ټولو امیران چې کوم دي موږ له قابل احترام دي حقیقت دا دی چې زما په دې ژوند کې څوک داسې نشي ثابتولی چې ما د چا سره په مذهبي لیول یا په سیاسي لیول مې چاته چېرته څه نقص رسولی دا زه چیلنج ورکوم کوله چې یاره ما ته څوک دا نشي ثابتولی چې یاره چاته مې څه نقصان رسولی د دې هر څه باوجود هم داسې وشو هغو ته هم زما د انتقام په زړه کې څه نشته خو صرف دونه ورته وایم چې یاره دا یو سیاسي خبره نه وه دا مذهب دی د خپل مذهب بدنامي وه دا د قرآن او د قرآن د مرکز بدنامي وه بل دا و زه خو ژوندی یم په 4 څانګه روغ یم ما د عامې معافۍ اعلان وکړو دا ورثه موږ ته د انبیاو نه میلاو شوي د جیلونو ته تګ هم د انبیاو ورثه ده د بیجا جیلونه بیجا الزامونه دا هم د انبیاو ورثه و علیهم السلام په هغې کې زه لاړم هغې چې راووتل نو هغې د عامې معافۍ اعلان وکړم ما مو ځکه چې زه میراث سره د نبي علیه السلام پاتې شوی دی چې یاره داسې به راځي او بیا به تاسو کوئ هغه سنت زموږ مخې ته دي خو زه دا وایم چې دا کومه ماشومه چې مړه ده او په مړینې باندې په هغې دا الزام ولګېد دا هغه جرم دی چې د امام مالک رحمت الله علیه په دور کې په یو زنانه په مړینې چې بلې ول غسل ورکولو دا الزام پې ولګېده نو هغې داسې دا لاس یې پسې ونښتو نو ټولو مفتیانو دا فتوا ورکړه ویل دقه شان یې ورسه ښخه کوي چا څه وکړله چا ویل دا لاس دې کټ کوي جو چا چې ول غسل ورکول د هغې زنانه خلکو به ویل چې نه موږ خو د خپلې زنانه لاس نه کټ کوو نو چا ویل چې نه د دې بلې وسه د دې مړې وسه دا پتون کټ کوي نو هغې ویل چې نه دام نه کټ کوو ځکه چې موږ خپل مړی نه نیمګړی کوو نو بیا چې امام مالک رحمت الله علیه کله مسله راله نو هغې وفرمایل ویل راولئ دا غسل وله چا ورکړلی چې راوسې په پرده کې تپوس وکړو دروغ به نه وې صفا خبره کوه 3 ورځ د مړی دقه شان پروت دی بي کلی دی تا څه چل کلی ویل او ما چې دې له غسل ورکول نو ما په دې دا الزام ولګاو چې د دې مړې زنانه د فلاني سړي سره ناجایز تعلقات وو وایي په دې ستاسو څه ګواه مواه وو هغه وایي چې نه خو وایي بس دې به چې منګی راغوستی د اوبو نو د هغې د کور په مخه به تله ویل دا خو ډېره غلطه خبره دا خو څه ثبوت نه دی نو بس اعلان یې وکړل دې له شرعي چې کومه سزا ده 80 کوړۍ وله ورکوي نو چې کله کوړۍ روانې وي یو کم 80 ته ورسېده نو هېڅ ونه شو چې 80 کوړۍ ورکړل نو هغه لاسه هغه مړي پرېښودو نو زه دا وایم چې دې کومو خلکو په ورکوټې ماشومه چې د هغې 6 کاله عمر دی پوه شو که نه او زما بچی وی ما د ډیران نه راوستې وه هغې په کوڅو کې لوبې کولې په شته پلار کې هغې د یتیمې ژوند تېراوه ځکه چې مېرنۍ مور او ظلم ورسه کېدو د هغې ما کفالت کوو دې خلکو پې دا الزام ولګاو او هغه دې زګي ته ورسېږم چې دا خلک به الله له څه جواب ورکوي ما خو ماف کړل خو هغه وړې ماشومې عایشې ماشومې له به څه جواب ورکوي د قیامت په ورځ به څه جواب ورکوي دا د الله څه معامله اخیری پوښتنه بس چې د ماشومې د کورنۍ سره ستاسو څه دغه وشو هغوی سره خبره د ماشومې کورنۍ په دې کوم دفتر کې چې موږ ناست یو دې ته کېدای شي دا زما خبرې اورې او شتې دی مېرنی پلار هم شتې دی او نور پلار خو خپل دی خو لکه مېرنی مور او ټول خاندان یې شتې دی نیکې هم شتې دی مېرنی ټول شتې هغو زما د خبرې اوري په 3 ورځ هغې دلته رال او هغې په 3 ورځ په عدالت کې هم بیان ورکړی 4 پیرې هغې په های کورټ کې بیان ورکړلی په سیشن کې دلته 3 پیرې ورکړی چې زموږ پیسه نشته دا خبره بل چا راغستی بل ځای ته رسولي په کومه شپه چې دا ماشومه وفات شوه په هغه شپه دا ماشومه موږ ویوړو د هغه په عزت کې ښه برابر موږ وکته چې یاره مړی دی او موږ ویوړل ته د هغو په کور کې هم ته یو تصویر ویستو د هغو په کور کې او په دې باندې هغو ته حواله شوه چې یاره دا مو دې دپاره ویستو موږ ویل چې یاره زموږ بچی د وفات شوه یوه حادثه وه راغلې وه او بس راځي کله کله داسې راځي غټې ادارې دي خامخا کله ماشوم راولوېږي د چت نه ټینکۍ ته ولوېږي بل څه وشي دا حادثې راځي هغو ښه په هغه ټایم کې مطمئن ښه برابر وو خو سبا ستاسو په خوله باندې زه خبر شوم زه په سفر وم چې یاره تاسو راته کال وکړو هسپتال کې ماشومه ده دا د خبر مال چې یاره دا خو دا څنګه چل دی چې جنازه وشو هر څه وشو د دې نه بعد اوس دا مسلې څوک چیړي چې یاره بس برل یو داسې چل شوی مال چې یاره بالکل ودي شي پولیس والا زما سره رابطه وکړه مال پوسټ مارټم هم وکړي هر څه وکړي ښه ټیک ټاک خو برل دا ملک داسې دی دا نظام داسې دی چې کله دلته رښتیا راځي دروغ وکلي وران کلي جی مفتی صاحب حیدري صاحب ډېره ښایسته خبره وکړله او زه په دې اخیره کې یو سوال پرېږدم او دا زموږ لوکل علاقه ده دلته به څوک د تحریک انصاف سره تعلق ساتي څوک به د جماعت اسلامي سره ساتي څوک به د عوامي نیشنل پارټۍ سره ساتي څوک به جمعیت علما اسلام سره ساتي د چا به سکول وي د چا به مدرسه وي د چا به یتیمخانه وي اوس دا یتیمخانه د حیدري صاحب ده په دې کې په سوونو ماشومان سبق هم وایي کانپین هم میلاویږي کپړه پیزار هم ورته میلاویږي او زما د ده سره سیاسي اختلاف دی زه ځان خبره به وکړم زه دا نور پرېږده
زما ورسره سیاسي اختلاف دی نو زه به د په د مدرسې پسې نښلم چې یاره دا بنده کړمه دلته لکه د دې ماشومانو فکر به نه کوم. زه تاسو نه سوال کوم چې سبا په یو سکول کې دا د بلې پارټۍ سکول وي او په هغې کې ماشوم مړ شي چت نه راوغورځېږي او دا حیدري صاحب او د ده ملګري پرې دغه شي چې نه د سره خو داسې چل شوی نو لکه تاسو به څه جواب ورکوئ بیا همدغه شانې جیل ته به ځئ دا خو چې تش الزام ولګېده بس جیل په دې کې ضمانت نشته. یا یو مدرسه ده په دې جندول کې نورې ډېر شی مدرسې دي او یو مدرسه کې یو ماشوم دغه شانې څه واقع راشي وپاتې شي او په هغې باندې دا حیدري صاحب او د ده ملګري په دغه کې راشي چې بهی دا خو زموږ مخالفین دي او دا الزام ولګوي چې نه د سره خو داسې چل شوی دی او بیا چېرته یو ډاکټر یا لیډي ډاکټره سټیټمنټ هم ورکړي چې او ما چې پوسټمارټم کوو نو داسې حساب کتاب او په هغه بیس باندې یو مقدمه جوړه شي او په تاسو جیل ته لاړ شئ نو لکه بیا تاسو ګورئ څه به کېږي. مونږ صحافیان یو همیشه به حقایق وایو. حقایق دا و چې جندول مه ورانوئ، سیاسي اختلافات یقینا وپالئ، د یو بل سره سیاسي چې څه کوئ هغه کوئ خو چې کوم ځای کې د مدرسې خبره راځي د جومات خبره راځي خو دا ډېره بده مرغه مونږ ولیدل چې په جوماتونو هم تاسو جګړې وکړې. په جومات باندې عام سړی جګړه نه کوي. زه یو عام سړی یم زه په جومات کې چا سره جګړه نه کوم خو په جومات کې تاسو مولیانو جګړې وکړې. ډېر شه جوماتونه دي چې په منځ نیم کړل نیم ځای کې بل یو ولاړ دی نیم ځای کې بل ولاړ دی. په مدرسو کې تاسو وران یئ نو لکه چې دا تاسو دومره حده پورې خبره ورسوئ چې یو خپل عالم باندې الزام لګي او هغه جیل ته ځي او 18 میاشتې پس هغه د جیله راوځي او بیا هم تاسو نه پرېږدئ نو چې دا ستاسو سره وشي نو بیا به څه کېږي. دغه یو سوال دی د دغه جواب تاسو بېګاله په خپله سوچو کې ولټوئ.